السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو دی مولانا صاحب د مرګ باره کې ویډیو کړې ده چې د مرګ د راتلو درې نښې دي چې کله دې دا درې نښې په بدن کې پیدا شوې نو پوه شه چې ستا د ژوند دا کښتۍ ډوبېدو واله ده. راځئ ډېره اهمه ویډیو ده، تاسو یې راسره وګورئ. د مرګ د راتلو درې نښې دي چې کله دې په ژوند کې دا درې نښې علامې ښکاره شوي نو پوه شه انسانه چې ستا د ژوند کښتۍ ډوبېدونکې ده. ته د دنیا نه تلونکی که ته بادشاهي بادشاهي پاتې شوه، که ته خاني خاني پاتې شوه، که ته نوابي نوابي پاتې شوه، چې کله دا درې نښې علامې ستا په ژوند کې ښکاره شوي دا د مرګ د راتلو نه مخکې درې خبرونه او درې نښې تا ته ښکاره شوي. یو چې کله په سر کې دي په ږیره کې دي سپین ویښته ولګېدو جاءکم النذیر، یو معنی دا ده چې کله د انسان د سر په ویښتو کې د ږیرې په ویښتو کې سپین ویښته ښکاره شه نو دا د مرګ یو خبر او نښه ده ته راله چې انسان ستا په بدن کې بوډاوالی ولګېده، ته د دنیا نه تلونکی. او دویمه نښه دا ده چې کله ستا دا مضبوط حمله راټیټه شوه، چې کله دې د حمله کږه شوه، په حمله کې دې کمزوري ښکاره شوه، دا د مرګ دویمه نښه او علامه ده چې انسانه نور په دنیا مه دوکه کېږه. د دې دنیا نه ته تلونکی یو بل جهان ته ستا سفر دی. او درېیمه دا چې ستا په اندامونو کې کمزوري ښکاره شوه، ستا نظر مخکې یو شان و اوس بل شان دی، ستا اورېدل مخکې یو شان و اوس بل شان دي، ستا خبرې مخکې یو شان وي اوس بل شان دي، ستا دماغ مخکې یو شان و اوس بل شان دي. چې ستا د بدن په اندامونو کې کمزوري ولګېده، لاسونو ړچېدل شروع کړه، خپو دردونه شروع کړه، غوږونه کڼېدل شروع شو، نظر کمزوری کېدل شروع شو، نو پوه شه انسانه چې دا تا ته د مرګ درېیم خبر او درېیمه نښه راله چې انسانه نور په دنیا مه دوکه کېږه، ستا یو بل جهان ته سفر ده. نو جاءکم النذیر یو معنی دا هم ده چې انسان په سر کې یا په ږیره کې سپین ویښته ښکاري.